أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زما ډیرو معززو کتونکو اوریدونکو مسلمانانو الله جل جلاله ټول په ایمان خوشاله کا او الله جل جلاله دې زمونږ د ټولو ژوند د قرآن کریم د احکاماتو او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق کی معززو زه تفصیلی خبره نکومه ابتدائی خبرې یو څو کومه څنګه چې ما تاسو ته په دې یوټیوب چینل کې بار بار دا خبره کړې وه دغه رنګې په فیسبوک پیج باندې به هم دا نشر کوو چې موږ به د قرآن پاک ترجمه او مختصر شان تفسیر دا بیانو د اشاعت دین او اشاعت قرآن د پاره د دعوت او د تبلیغ په نیت باندې چې سم د خپلو استادانو نه زده کړي دي هغه به د دعوت او د تبلیغ په نیت باندې نورو مسلمانانو سره شیر کوم او هغوی ته به وررسوم انشاءالله العزیز چې زما به پکې ډېره زیاته فایده وي او ستاسو به پکې هم ډېره زیاته فایده وي معزز قرآن کریم د الله کتاب دی الله فرمایي ذالک الکتاب لا ریب فیه په دې کتاب کې ذره برابر شک نشته بل هدى للمتقین دې کې هدایت دی زما عزتمندو که سیده لار باندې تلل غواړئ جنت ته رسېدل غواړئ الله ته رسېدل غواړئ نو هدایت والا کتاب د دنیا او د آخرت د هرې مسلې حل په دې کې موجود که ظاهري حل دی که ظاهري مسله ده او که باطني مسله ده که دنیاوي مسله ده او که اخروي مسله ده د هغې حل په دې کتاب کې په دې قرآن کې موجود دی لہذا زما عزتمندو مونږ او تاسو په شوق سره دا قرآن چې کوم دی دا اورو په جوماتونو کې مساجدو کې خپلو استادانو سره کینو چا سره ټیم وي نو پکار دا مدرسه کې داخله واخلي جومات کې کینی دغه رنګې چې کوم دی نو په دې یوټیوب چینل باندې او فیسبوک باندې انشاءالله العزیز زه به چې کوم دی دا نشر کوم نو په دې کې به فایده دا وي چې ته په کور کې هم ناست یې چې کوم دی په ګاډي کې هم روان یې ځان ته چې کوم دی نو دا چینل او دا ترجمه دا اورولی شي مصروفه وي بعضې وخت کې انسان لہذا ټول ملګرو ته چې کوم دی نو دا درخواست دی چې دا هدایت یافته کتاب او د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک مې ستاسو مخې ته تلاوت کو بهترین دی هغه خلک چې هغه قرآن زده کوي او نورو ته ښیي الله جل شانه مونږ هم په هغه فهرست کې راولي او په هغه فهرست کې به اله راځو چې انشاء الله العزیز تر من الجنة والناس پورې که ژوند وفا وکړله ژوندي وو خیر خیریت دا قرآن پاک به چې کوم دی زه تاسو ته وایم او انشاء الله العزیز تاسو به دا من الجنة والناس پورې اورئ نو انشاء الله العزیز چې الله جل شانه به دا قرآن څنګه چې د پیغمبر علیه السلام په حدیث مبارکو کې راځي زموږ د نجات ذریعه ګرځي بهرحال تفصیلی خبرې بیا مخکې راځي که خیر انشاءالله ټول ملګري چې کوم دی زما دا چینل سبسکرایب کې مخکې چې کوم دی نو ملګرو سره
شیر کې چې ډېر نه ډېر ملګري دا سبسکرایب کی او په دې باندې کمنټس هم ورکوي، په دې باندې لایکس هم ورکوي. نو دې سره به چې کوم دی زما هم حوصله افزایي کېږي، ما ته به پته لګي چې یاره شاګردان کم اوریدونکي دي، سامعین دي، هغوی ته چې کوم دی نو دې نه ډېره غټه فایده حاصلېږي. نو د ویونکي او د اوریدونکي د دواړو فایده ده. نو لہذا ټول ملګري انشاءالله ټول مسلمانان په شوق سره، په محبت سره، په اخلاص او تقوا او للهیت دی الله زموږ نصیب کی. په اخلاص سره به خیر انشاءالله دا ترتیب کې خیر انشاءالله رواني. ټول ملګري ما ته هم دعاګانې کوي چې الله پاک مالم توفیق راکړي. الله دې تاسو لم چې کوم دی د اورېدو په خپله باندې هم او چې په نورو ملګرو باندې واوروي. نو انشاءالله العزیز الله دې موږ ټول له توفیق راکړي. الله جل شانه دې زموږ دا کاوش او دا سعی او دا محنت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او الله جل شانه دې موږ له په دې باندې بیا د عمل کولو توفیق هم راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. په آخره کې زه بیا ریکویسټ کوم چې زما دا چینل دا چې کوم دی نو په خپل هم سبسکرایب کې او مخکې ملګرو سره هم چې کوم دی شیر کې. والسلام.